أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون صدق الله العلی العظیم. انتہائی قابل احترام دوستانو، سورہ توبہ آیت نمبر 51 اور 52 مطالعہ نن کو. ورستو درس کې پرون درس کې دا خبره تیر شوی وا چې دغه منافقین د تاسو په انتظار پدې دي چې کچېرې تاسو ته څه ښه میلاو شي، ګټه میلاو شي، فایده میلاو شي، نو د پې خفه کیږي. دلته د فایدې مقصد یا بلایي مقصد د جنگ په میدان کې د ګټې ده چې که دی ته تاسو وګټئ، تاسو کامیاب راشئ، کامران راشئ واپس، نو بیا دا خفه دي او دی په دې باندې انتظار کې وي چې یاره دی ته به نقصان کله میلاویږي، او کله چې تاسو ته نقصان میلاو شي بیا دی یې چاو که نه دا خو بی وګوره ښه ده چې موږ خپله معامله ټیک کړي وه، مخکې مو ځان خلاص کړی و. نو دلته موجوده د غزوه تبوک یا د جنگ تبوک په ټیم کې چې د منافقینو کردار ده هم دا په دغه بنیاد ده. دا خبره په درس کې اخري کې شوې وه. او دلته کې الله تعالی چې مسلمانانو ته چې قل لن یصیبنا وی دیتا اے نبی صلی الله علیه وسلم په ذریعه سره فرمایي الله تعالی چې دیتا ویا دیتا دا خبره وکړه لن یصیبنا، موږ ته هیڅ قسم مصیبت، هیڅ قسم تکلیف نشي رسیدای الا سوای هغه ما کتب الله لنا چې کوم الله موږ ته مقرر کړی دا، کوم لیکلی ده. مقصد دا ده چې د موږ د فیصلې یا د هغې په بنیاد باندې نه میلویږي تکلیف، چې موږ د نبي په پقار باندې وویو بیا هغې کې موږ ته کوم تکلیف رځي، دا نه ده. موږ که هغه باندې لبیک نه هم ویو، تکلیف چې موږ ته لیکلی وي دا به موږ ته راسي. موږ ته په ده بنیاد مصیبت نشي رسیدی چې تاسو کم سوچ اور فکر ده، لہذا کم مصیبت که چیرې موږ باندې څه رسي مصیبت، نو هغه به د الله طرف نه مقرر وي، هغه به هر ځای کې موږ ته رسي. هو مولانا، و دا ورته چې الله دې موږ مولا ده، الله دې موږ سرپرست ده. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، اور اهل ایمان چې دی ایمان ولا څوک چې ایمان ولې په الله باندې بروسا کوي، یعنی دغه بروسا په الله باندې وي. دا آیات او د سره بل آیات چې دا د مؤمن او د غیر مؤمن په مانځ کې فرق کوي. د حق پرست، د الله پرست او د دنیا پرست په درمیان کې دا آیات او دا خبره یو فرق پیدا کوي. څرنګه دنیا پرست سړی چې وي چې هغه هره معامله کوي، خصوصا چې د دین په معاملې باندې ویلې نه وي، نو د هغه دا سوچ او فکر وي چې دې کې به ما ګټه څه وي، دا د دنیا پرست معامله وي. یا هغه چې کله کوي نو د هغه په زړه کې د دنیا څه مقام تلاش په جستجو کې وي چې یاره د دنیا لحاظ سره ایمای و نما و چې خو د نیکۍ کار ویلې نه کوي. بعضې داسې وي الله دې موږ وساتي چې هغې ته ریا یې چې موږ یو کار کوو خو هغې کې موږ دا مقصد دی چې د دنیا لحاظ سره د موږ روک رکاو چې وي چې هغه یو بهتر وي او خلک موږ ته ښه نظیر باندې ګوري او نمار وي رپرې که نه چې یاره دا حاجي صاحب ده، دا حضرت صاحب ده، دا فلانه ده، دا فلانه ده، دا وي. د دنیا پرست انسان دا وي چې هغه چې څه کار کوي هغه دې ته ګوري، ناپ تول کوي چې دې کې ما د دنیا فایده څومره ده. او کله چې هغه جدوجهد کوي که چیرې ده ته دنیا کې ناکامي میلاو شي، د هغې لحاظ سره په ناکام شي، نو بیا دی ډېر پریشان وي چې یاره دا خو ما ته نقصان میلاو شو. بل به هغه دا ګوري چې هغه ټول جدوجهد اسباب باندې وي،
چونکې دلته مقابله خبره د اقامت دین او د نبی صلی الله علیه وسلم دغه دعوت په میدان باندې ده او داسې نه ده چې دا هغه دور کې ده نن دور کې هم اسلام او د الله دغه کتاب د تمام امتنا تمام امت مسلمانه تمام مسلمانونه دا اپیل کوي چې دغه نظام قائم کړي دا غالب کړي او دا د نبی صلی الله علیه وسلم اصل دعوت اصل کار د نبی صلی الله علیه وسلم دغه او دغه لپاره نبی صلی الله علیه وسلم تمامه زندگی قربان کړې وه د تمام جدوجهد چې او د جنگونه چې دا په دغه بنیادو لہذا نن هم دا ډیمانډ کوي او په دغه ډیمانډ کې دغه جدوجهد کې د دنیا پرست کچرې شاملیږي نو هغه به صرف د دنیا مقام لټوي ورکې هغه به دا ګوري چې اسباب څه دي موږ سره یا به په اسباب باندې وي یو بل طرف ته په دنیا باندې خپلې ګټې باندې وي دا د هغه فرق ده مګر دې په مقابله کې چې کوم حق پرست وي کوم دی الله دې پرې کوي پهله خبره دا چې دغه تمام جدوجهد چې وي هغه الله دې پرې وي د الله رضا دې پرې وي ورسره د الله د اقامت دین په بنیاد باندې وي چېرې د الله د دین د قیام دې پرې کوم بیا د هغه اسباب ته نه ګوري هغه انفروا خفافا وثقالا چې بای حل کوي یا بوجل وي سامان وي یا نوي وسایل وي یا نوي مګر هغه د الله د دین قیام د پره د الله د دین د قائمونې د پره هغه میدان ته وځي کوم میدان کې هغه ته آواز رسي کوم میدان کې هغه خپل کولی شي په دغه کار کې هغه لګیا وي خپل ځان قربانوي خپل مال قربانوي خپل وخت قربانوي هر جدوجهد په دغه میدان په مقصد دا وي چې د الله دین چې وي چې هغه غالب شي او د هغه دی بنیاد کې د هغه رضا صرف دا وي چې الله رنه راضي شي دنیا پرست کچېرې کار کوي بیا هغه که ناکامه شي بیا هغه ته دوک میلاو شي هی چې زه خو ناکام شم هغه ته خو څه نشو میلاو خو که دغه انسان خپل جدوجهد وکړي حق پرست او د الله رضا دې پره وکړي دا کچېرې ناکام هم شي دا ځان ته ناکام نه یی د زړه مطمئن وي چې ما فل کچېرې شوي داسې چېرې ما خپل کوشش کړی ده ما خپله خبره کړې ده ما دې کې مال ولګولو او زه دې نه په سټ نه یې راغلی ما خپل جدوجهد کړو بکیا خپله د الله مرضي ده چې الله نه کو کامیاب نو هېڅ خبره نه ده خو زه خو ما خپل کوشش کړی ده دا د دنیا پرست او د حق پرست منځ کې یو بنیادي فرق ده دلته هغه خبره کوي چې دوی ته وایي چې د تکلیف چې ده دا تکلیف داسې نه ده چې په دې بنیاد به موږ ته رسي چې موږ به هلته سو او موږ ته به تکلیف میلاو شي موږ ته چې تکلیف میلاو ده که په مدینې کې ناست وو موږ ته به تکلیف میلاویږي لهذا ورسره دا خبره وعلى الله فليتوکل المؤمنون چې مؤمنین چې دي هغه په الله باندې باور کوي هغه په اسباب باندې نه کوي هغه دا نه ګوري چې مخالف قوت څومره طاقتور ده هغه دا نه ګوري چې موږ سره خو اسباب نشته او هغه سره خو اسباب ډېر دي بس هغه خپل چې کله مقابلې وخت راشي هغه په میدان کې ډټه ووي هغه موجود وي هغه قایم وي ورته ولاړ وي دا د حق پرست او د الله پرست خلک چې دي هغو یو څرګنده پیژندګلوي چې هغوی په الله باندې باور کوي مخکې یې فرمایي الله تعالی چې قل دوی ته دا وایه هل تربصونه هل تربصونه بنا تاسو چې څه باب کې تاسو د موږ د معاملې کې چې کوم انتظار کوئ چې څه شي انتظار کوئ د انتظار څه شی و دوی به اکثر وایي چې ودرېږو مقابله یې چا سره ده که خیر دی به کار وشي او یا کله مو چې دی میدان ته تلو نو دی به دغه خبره کوله چې یاره داسې هغوی ته موږ ته ودره انتظار کوو چې دی ته څه میلویږي نو دلته الله تعالی ورته یایي چې دی ته دا ووایه چې تاسو د موږ ته په څه شي خبرې کې الا احد الحسنیین نو هغه دوه شیونه دي په دوه شیونو کې یعنی دوی ګټې داسې دي چې هغه دوه ګټو کې تاسو د یوې ګټې انتظار کوئ دوی ګټې د حسنیین دا چې یعنی حسنه یعنی دواړو صورتونو کې موږ ته خو بلایي د هغې کې یعنی پهله صورت ته تاسو دا انتظار کوئ چې موږ ناکام شو موږ ته شکست میلاو شي موږ پیوندې خاک شو موږ ختم کړلی شو نو دا موږ دپاره بلایي ده موږ خو دغې دپاره سو هغه ځکه خو غټه کمې بیا هغه ده چې موږ الله قبول کړي
او غټ الله د آخرت ګټه راتېږي شهادت موت راته میلاو شي نو د مؤمن سړي خو دا هم غټه کمیابي ده نو دا که تاسو یې چې دا ناکامي ده دا ناکامي نه ده دغه خو اصل دی موږ دغه کمیابي ده او کچېرې موږ ناکام شو واپس راغو نو هغه صورت کې خو به یا نه فتح ده موږ ته چې موږ به فتح و فتحیاب به شو او د الله کلمه به بلند شي او الله به موږ هم به خیر او عافیت راوپس کی نو دا خو به اقدام ده یعنی هغه یو غده کنه چې که بچ نه خو غزي او که مړ شو خو شهید یا نو د مسلمان خو په دوړو کې ګټه ده نو دسه کې الله تعالی ورته دای چې د ابتداوي چې تاسو د دوی ګټو پکې ایوي ګټه انتظار کوئ نو موږ ته خو چې کومه ګټه ملوي چې موږ هغې کې کامیاب یو دا یعنی منافقین به څه چې هغوی د کفر او د اسلام کشمکش به چې وکنه نو هغې کې به هغوی پیمانه یا د هغوی سوچ دا و چې یاره دی تکچرې ناکامي میلاو شه یا به ناکامي که میلاو شه بعضې ځایونو کې ناکامه به راغو بیا به دی وي چې ډېر ښه وي چې موږ بچت شوي او دوی به خپله منصوبه داسې وي چې څه طریقې سره موږ د هغې ناکامۍ نه بچ او که کامیابي به وه بیا قرآن کې ځای دی بیا به غزه ته دوی منډه ویله چې دا خو تیاره نظر باندې نږدو رسي کتای شي چې ځای کامیابي ده نو هغه ځای به دوی خپل ځان حذرولو نو دلته الله تعالی ورته دا جواب ورکوي چې تاسو چې د څه شي انتظار کوئ نو هغه یو شی خو به سره مستمیلویږي که هغه دا وي نو لهذا دا هېڅ موږ مخې ته څه حیثیت نه لري موږ ته که نقصان میلاو شو هم موږ ګټې کیو ځکه چې موږ خو خپله قرباني کړې ده او بقي د اپله د الله کار ده نو دا جواب دی ته ورکړه چې د دوی بلۍ کې واخو به موږ ته خامخا میلویږي بل طرف ته ورته چې ونحنو نتربص بکم ها البته دا خبره چې موږ تاسو په باب کې منتظر یو موږ انتظار کوو چې شي ان یصیبکم الله بعذاب من عنده چې آیا الله به عذاب خو تاسو ته درکوي خو آیا د الله به د خپل طرف نه درکوي خپله به درکوي یا او بی ایدینا یا د موږ په طرف موږ په لاس یې دیر کوي یعنی مسلمانو ته دی چې تاسو د منافقینو ته وایي چې تاسو ته به عذاب میلویږي خو موږ خو دا انتظار کوو چې تاسو خو دواړه طرف ته نقصاني یئ که الله در باندې عذاب دراغو هم نقصاني یئ او که موږ در کو هم نقصاني او که د آخرت معاملات نو هغه ځای کې هم تاسو ناکامه یئ نو موږ ته خو دواړه طرفه کموي د الله دې موږ ټولو ته نصیب کړي فتربصو پس تاسو انتظار وکړئ ان معکم موږ هم تاسو رئ متربصون انتظار د دې خبرې چې دغه فیصلې ریز به کله رسي چې تاسو سترګې وګورئ چې الله موږ ته کامیابي کوي او که ناکامي کوي موږ بظاهر خو تاسو یې چې موږ ناکام یو خو حقیقت دا ده چې موږ ناکام نه یو هغه هم د موږ کامیابي ده الله دې موږ ته قرآن فهم راکړي دین فهم راکړي دې سمجھ راکړي او د دې په مطابق عملی زندگی انفرادي اجتماعي موږ ته جوړونې توفیق راکړي رب کریم دنیا بھر کې اسلام ته غلبه ورکړي کفر مغلوبه کې موجوده کشمکش کې رب کریم ایران ته کامیابي ورکړي او اسلام ته کامیابي ورکړي مسلمانانو ته اتحاد او اتفاق نصیب کړي رب کریم مسلمانانو ته د اسلام په حق کې ټولو ته متحد ہونے کی الله تعالی توفیق ورته ورکړي رب کریم اسلام ته غلبه ورکړي کفر مغلوبه کې او دغه کار خیر کې موږ ټولو ته خپل حصې چونې توفیق راکړي رب کریم بیمارانو ته شفا ورکړي بېروزګارو ته روزګار ورکړي چا روزګار د ټولو ته روزګار کې برکت او چا بې اولادو ته اولاد ورکړي چا اولاد د ټول اولاد نیک او صالح وګرځوي څوک قرضدار یې قرضونه اعلان کړي رب کریم موږ څومره عزیزان رشته داران د دنیا نه لاړ دي ټولو ته مغفرت نصیب کړي رب کریم ټولو قبرونه د خپل نور نه منور کړي رب کریم ډېر تیزۍ سره موږ روان یو موږ ته مغفرت نصیب کړي موږ ته معافي وکړي رب کریم مرګ پورې اطاعت راته نصیب کړي مرګ وخت موږ ته ایمان نصیب کړي مرګ د بعد موږ ته مغفرت نصیب کړي د آخرت تکلیفاتو نه حساب کتاب سختیو نه خپل پناه ته نصیب کړي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شفاعت قربت حوض کوثر نه مشتوب نصیب کړي رب کریم جهنم نه موسته پل صراط په لاري مور پلار ته خويندې رونو ته عزیزانو ته دوستانو ته رشتہ دارانو ته اولاد ټولو مسلمانانو ته خپل روشنايي نصیب کړي اللهم صل وسلم علی عبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد نبی الامي وعلى اله وصحبه وبارك وسلم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.